چې انجینیر به پیدا کېږي. مدرسه کې خو موږ ډاکټري نه ښایو چې ډاکټر به پیدا کېږي. مدرسه کې خو موږ ساینس نه ښایو چې ساینسدان به پیدا کېږي. مدرسه کې قرآن ښایو حافظ به پیدا کېږي انشاءالله. زما مقصد دغه دی چې حافظ جوړ کړم. مدرسه کې د پیغمبر حدیث خیمه د پیغمبر د دین عالم به پیدا کېږي انشاءالله. منځګزار به پیدا کېږي انشاءالله. د پیغمبر په اخلاقو منور به پیدا کېږي انشاءالله. هلکه میډیکل کالج نه څوک جوړېږي ډاکټر. تا چېرته وایي چې انجینیر دی ولې پیدا نه شو؟ ابوی کاکا دا د ډاکټرۍ سبق دی. انجینیر خو دغه نه جوړېږي، دا انجینیرینګ کالج نه جوړېږي. هر شي خپلې. مونږ وایو چې دلته حکومت د انجینیرینګ نظام چلی، مونږ نشو چلولی. زمونږ کار دا نه دی. اوس نشته چې دکان ته ورشئ نو ابدله سر خورئ، ابدله جامت کوئ. داسې ده که نه ده؟ هغه نه تا نه انجینیر جوړولی شي. که ته ورته وایې چې نه کاکا ما نه انجینیر جوړ کړه، ابه وایي پرتوګ وباسه چې د سنت کم چې سم انجینیر ده نه جوړ کړه. نه به وایي ما نه ډاکټر جوړ کړه، نه کاکا زه راغلی ما نه ډاکټر جوړ کړه. ابه وایي ډاکټر وروسته را دې خوا کېږه چې د قلم کم چې سم ډاکټر ده نه جوړ کړه. دا قمقل خلک دی. مدرسې نه وایي انجینیر ونوت، مدرسې نه ډاکټر خوار شي. د مونږ کار دغه نه دی. مونږ خوشحالېږو چې میډیکل کالج جوړې شي او ډاکټران ته وځي چې زما علاج وکړي. مونږ خوشحالېږو چې انجینیرینګ کالج جوړې شي او انجینیران ته وځي چې ماله سړکونه جوړ کړي او ماله بلډینګونه جوړ کړي. مونږ خوشحالېږو چې سکولونه او کالجونه جوړ شي چې پوځي افسران ته وځي چې زما د سرحدات او د ملک حفاظت وکړي. مونږ خوشحالېږو چې سکولونو او کالجونو کې خلک سبق ووایي چې پولیس ته جوړ شي چې زما او ستا حفاظت وکړي او امن راولي. مونږ خوشحالېږو چې سکولونه او کالجونه جوړ شي چې ساینسدانان ته جوړ شي چې هغه ماله میزایل او ټینک جوړ کړي چې زه په کافر سره جنګ وکړم. دا خو نو دوی دې په دې خوشحاله شي دا خلک چې مدرسې دې جوړې شي چې قرآن والا ته وځي، مدرسې دې جوړې شي چې حافظان ته جوړ شي. سبا عالمان شي، سبا حافظان شي، سبا انجینیران. ټول خلق خو یو کار نشي کولی. د ملک خدمت بدله نور کوي، د وطن د امن خدمت بدله نور کوي، د تجارت خدمت بدله نور کوي، د ځمکې زمیندارۍ خدمت به نور کوي. دا ټول د دنیا سره تعلق لري. او د قرآن خدمت ضروري دی که نه دی؟ د پیغمبر د دین خدمت ضروري دی که نه دی؟ نو ډاکټري ضروري ده او دا نه دی؟ ټول ضروري دی. یو بچی ډاکټر کا میډیکل کالج ته ولېږه، یو بچی انجینیر کا ولېږه دغه ته انجینیر یونیورسټۍ ته، یو ساینسدان کا، یو ځای کې کا، یو بل ځای کې کا. یو د عالم کا اخرت لم ضرورت شته، قرآن لم ضرورت شته. یو د پیغمبر د حدیثو هغه عالم کا، دین تم ضرورت دی که نه ظالمه؟ حضور پاک ډاکټرو که انجینیرو او که ساینسدانو اصله راغلی دی، هغه دې راغلی چې د خدای قرآن خلکو ته ورسوي. ترکت فیکم امرین، دوه څیزونه مې درته پرېښي دي، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، چې تاسو پې منګولې ولګولې ګمراهان کېږئ به نه. یو د الله کتاب او د بل د پیغمبر سنت. نو پیغمبر خدای را راغلی چې کتاب خلکو ته ورسوم، ویې رسوم، او د پیغمبر سنت خلکو ته ورسوم، ویې رسول، او هغې صحابه هغه مونږ ته ورسول. لیکن د پیغمبر زمانه کې خلکو تجارتونه کړي دي، منع نه ده کړې. وی کوې تجارت وکړې شابه چې رزق حلال دی وګټو، نو دا فرض دی. پیغمبر وی ثواب پې دی.